قالوا دویل یا موسی اے موسی علیہ السلام انا لن ندخلها ابدا مونږ نه داخلي ګدیز مکتا ما دامو فيها ترسو پور چې دوی پاغي کی وي فذهب انت پسلار شت وربک او رب استا فقاتلان جنگ کړی تاسو دوانه انها هنا قاعدون یقینا مونږ دلته کې ناستو قال ويل موسی علیہ السلام ربي ای زما ربا انی لا املک زمالک نیم بشک زمالک نیم الا نفسي مگر د خپل ځان او اخي او د ورور خپل ففرق بیننا پس فیصله وکړه پمنځ مونږه و بین القوم الفاسقين او پمنځ د قوم نه فرمان کې قال ابو فرمایل الله جل شانه فانها محرمه عليهم پس بشک د ازمکا یقینا د ازمکا بند شو په دوی باندې 40 سنه سلويخ کالا یتیهون فی الارض حیران بغرزی پزمکا کی فلا تاسا پس مخفکی غت علی القوم الفاسقين قوم نا فرمان باندې صدق الله سورة المائدہ آیت نمبر 24 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين صدق الله العظيم پدی رکوع کی اللہ جل شانہ د بنی اسرائیل هغه واقعا ذکر فرمائی چې کله دوی د فرعون د هلاکت نه بعد الله تبارک وتعالى دوی ته یو خصوصی فضیلت هغه دې د پاره ورته فرمایل چې الله جل شانه دا غواړي پتا سو باندې د شام هغه مقدس او پاک ازمکا پتا سو باندې فتح کوي جهاد فی سبیل الله تاسو کوي نو دوی چې کله خبر شو التکی قوم عمالقه یو مضبوط قوم دی او ډیر جنگجو خلق دی نو دوی ویریدل د جهاد نه انکار او بیا صرف انکار یې ونکو دوی وی چې موسی علیہ السلام الته ډیر جبارین طاقت او قوت والا خلق هغوی مسلط دي ترسو پوری چې هغوی د غزینه وتلی نه مونږه دغه ملک شام ته هغه دغه ارض مقدسه ته مونږ نه ورځو نو بیا چې کله دوباره دوی ته ویل شي تاسو د الله جل شانه په ذات باندې توکل وکړئ که مؤمنان یې نو توکل علی الله په الله جل شانه باندې توکل وکړئ او ورشي الله تبارک وتعالى به تاسو ته غلبه درکړي نو بیا صفا الفاظو کې دوی انتہائی نازیبا اور غیر مناسب او انتہائی د بے حصے مظاهره هغه دوی وکړه تر دې پورې چې د حضرت موسی علیه السلام په وړاندې دوی وی چې تلاړ شه خامخا تګوي او ستا رب دلار شي نعوذ بالله تاسو په خپل باندې او جنگيږي مونږ به د قضیه کې ناسیو لہذا چې کله دا خبره دوی وکړه حضرت موسی علیہ السلام رب کائنات په حضور کې دا دعا فرمایل چې ای زما رب دا زما د قوم د خلکو دا جواب دی
او پاتې شو زه او زما ورور حضرت هارون علیه السلام. موږ دواړه خپل ځان ستا په لاره کې د جهاد فی سبیل الله د پاره پیش کوو او موږ د خپل ځان نه سوا په بل چا باندې زمونږه څه اختیار نشته. لہذا زمونږه د دوه ورونو او زما د دې به هیڅ قوم په منځ کې فیصله ته په خپل باندې وفرمایا. زما چې کوم فاسق قوم دی، نافرمانه قوم دی، زما او د دې په منځ کې فیصله ته وفرمایا. رب کائنات ورته په جواب کې وفرمایل چې بس اے موسی علیہ السلام ستاسو قوم ته دا سزا ملو شو چې 40 کالو پوری دوی دغه پاکه خوره با دوی اونویني او دوی با 40 کاله په دقه زمکه باندې چې موجوده په کم وخت کمزه کې دوی موجود دي، دوی با په دغه ځای کې با سروهلی بروهلی او دغه سي سرګردانه با په دغه خوره باندې ولاړوي او نه به واپس مصر ته راتلی شي او نه به مخکې ملک شام ته تللی شي. په دغه یو میدان کې به دوی سرګردانه وي. 40 کالو پورې دغه ځای دوی دپاره بطور عذاب هغه په دوی باندې مسلط کړی شو او دوی ته د جهاد فی سبیل الله نه د انکار الله جل شانه دا سزا دوی له ورکړه چې دوی به سحر روان شو چې ماښام شو نو بیا په قضیه باندې ولاړو. د ټول ورځ د دوی هغه ګرځیدل هغه د دوی لپاره بیکاره وو. ذکر رب کائنات دوی ته فرمایل چې کم دی په خپل باندې دا وی چې ان ها هنا قاعدون، موږ به د قضیه کې ناس یو. الله جل شانه دوی له سزا هم دغه سی ورکړه چې ټول ورځ به روان ګرځیدل چې ماښام شو نو بیا به په قضیه ولاړو. نو 40 کاله دا قوم په دې کې ډېر په ذلت او رسوایی سره په دغه یو ځای کې په دغه یو میدان کې دوی قید. 40 کاله بعد د حضرت موسی علیه السلام چې کوم خلیفہ او خلفاو د هغوی په قیادت کې په دغه قوم کې نوجوان نسل هغوی رالوی شو او هغوی همت او طاقت نه کار واغشتو. د الله تبارک وتعالى په ذات باندې توکل کو، جهاد فی سبیل الله د پاره لاړل. رب کائنات د هغوی په لاسونو باندې دغه ارض مقدس ملک شام دا په هغوی په لاسونو باندې دا فتحه وفرمایل. نو فرمایي چې قالو دوی ویل یا موسی اے موسی علیہ السلام انا لن ندخلها مونږ چرې نه داخليږو، انا لن ندخلها ابدا مونږ چرې نه داخليږو دې ځمکې ته ما دامو فیها ترسو پورې چې دوی وی پاغې کې ترسو چې وی مونږ باغې ته نه داخليږو. فذهب انت لارشتو وربک او رب استا فقاتلا نو جنگ وکړی تاسو دواړه انا ها هنا قاعدون یقینا موږ دلته کې ناست یو. دا د بنی اسرائیل هغه انتهایی نامناسب او غیر اخلاقی او د بهسه انتها وا. سورہ مائده آیت نمبر 23 انتهایی بهسه سره دوی د الله محبوب پیغمبر ته دا جواب ورکړه چې مونږ خو به دغه ځای باندې ناستو، مونږ نه د جهاد فی سبیل الله دا نه کیږي. حالانکه جهاد یو داسې فریضه ده. رسول کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې اذا ترکتم الجهاد فسلط الله علیکم الذله، چې کله تاسو جهاد فی سبیل الله پرېږدئ نو تاسو باندې به ذلت او رسوایی هغه مسلط کړي شي. او فرمایي چې الجهاد ماض الى یوم القیامه، جهاد به تر قیامت پورې جاری او ساری، نه بچرته د یو عادل عدل ختمول شي او نه بچرته د یو ظالم ظلم هغه جهاد ختمول شي، بلکې جهاد فی سبیل الله د اعلاء کلمت الله د پاره، د لا اله الا الله د بلادستۍ د پاره، د دین اسلام د حفاظت د پاره جهاد سلسله د قیامت پورې جاری وي. د دې جهاد د برکت الله جل شانه مسلمانانو ته عزت ورکي. سید صلاح الدین ایوبی رحمه الله فرمای چې زدا نه پیژنم چې دا جهاد دین اسلام چې دی دا د توري په زور باندې خورشوي ده کنه
د تبلیغ په زور باندې، خو البته د اسلام د حفاظت د پاره جهاد د لازمی ګڼم. نو لہذا په امت کې همیشه یو ډله یو جماعت هغه داسې پکار وي. قرآن کریم فرمایي چې ولتکم منکم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنکر. همیشه په تاسو کې یو جماعت داسې پکار وي چې هغه نیکی طرف ترابلی او د بدونه منی کول کوي. نو د بدونه منی کول د جهاد فی سبیل الله په ذریعہ باندې کیږي. همیشه په نرمۍ باندې، همیشه په خوږه طریقه باندې کفر چې دی هغه نه سمیږي، او مسلمان به همیشه د مذمت لار باندې اختیاري، د دې سیز مذمت کو، د دې سیز مذمت کو. چې کله کفر او شرک او ظلم د حد نه تجاوز وکړي نو بیا پکار دی چې مسلمان مذمت سره سره مرمت هم کوي د کفر. الله تبارک وتعالی د جهاد په ذریعہ باندې مسلمانانو ته اسلام ته غلبه ورکوي او عزت ورکوي. ځکه فرمایل چې اذا ترکتم الجهاد فسلط الله علیکم الذله، چې تاسو جهاد پرې نو تاسو باندې به ذلت مسلط کړي شي. نن د امت مسلمه د ذلت په اسبابو کې ټول نه غټ سبب هغه جهاد فی سبیل الله پرې خودل دی. په مشرق کې چې یو مسلمان باندې ظلم وشي، په مغرب کې مسلمان باندې جهاد فرض کیږي. نن د کروڑهاو مسلمانانو موجودګي کې د مسلمانانو تمام تر قوتونو، طاقتونو، مالی وسایل، معاشي وسایل، افرادی وسایل، تمام تر سيزونو باوجود نن عالم کفر یو بل تدعوت ور کوي او علی الاعلان یو بل سره معاونت کوي، تعاون کوي، او نهته په مسلمانانو باندې، سپټالونو باندې، خالی کمپونو باندې، سکولونو باندې، تعلیمي ادارو باندې هغه بمونه راوري، او روزمره په بنیاد باندې په سونو تعداد کې چې دی هغه زموږ استاد او بچي خویان دي، زنانه هغه شهیدان کیږي، او د ملبو لاندې پراته د هغوی جنازې کول ولا څوک نه. د دې وجه څه ده؟ د دې وجه دا ده چې کفر ته دا پته لګېدل چې مسلمان هغه جهاد فی سبیل الله پرې خري. د جهاد فی سبیل الله هغه مقدسه فریضه چې د هغې په بنیاد باندې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لوددت ان اقتل فی سبیل الله ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. زما د زړه دا تمنا ده چې زه د الله په لاره کې قتل کړی شم، بیا ژوندي کړی شم، بیا قتل کړی شم، بیا ژوندي کړی شم، بیا قتل کړی شم، بیا ژوندي کړی شم. هغه جذبه د جهاد فی سبیل الله هغه پاتې نه دی. نو لہذا رب کائنات دوی ته فرمایل چې تاسو جهاد وکړئ، او کچری تاسو جهاد ونکړو نو دوی وچ ان ها هنا قاعدون، مو دغه تکي ناست. الله جل شانه د موسی علی السلام قول ذکر کوي، قال موسی علی السلام وی ربي اذن ربا انی لا املک نفسی، زه مالک نه مگر د خپل ځان او اخی او د خپل ورور هارون علی السلام. مو خپل لار شو جهاد ته، د قوم انکار وکړو، ففرق بیننا وبین القوم الفاسقین، پس ته فیصله وکړه زمون او زما د قوم په منځ کې چې کوم نافرمان قوم دی. قال الله جل شانه فرمایل فانها محرمه علیهم، پس یقینا دا زمکه بند کړی شو په دوی باندې. ارض مقدس یعنی شام، فلسطین، دا پاک خوره د انبیاء کرامو مقدس زمکه نن چې د مسلمان په وینو باندې رنگین دی. الله جل شانه په بنی اسرائیل باندې دا بند فرمایل 40 سنه سلويختو کالو پوری دا عذاب په تور باندې دوی باندې عذاب را سلويخ کاله پوری دوی پاک خوره ته نشي ورتلی. یتیهون فی الارض، حیران بغرزی په زمکه کې. دغه میدان کې چې کوم میدان تی کې دوی پروتو سلويخ کاله په دغه ځای کې دوی ته سزا ورکړي شو. سحر روان شو، ماخامه پوری په اقصه بم بیا ولاړو، د دوی هغه ګرځیدل او د دوی هغه مشقت به بیجا او ضایع شو. فلا تأس علی القوم الکافرین، پس مخه کېږه ته په قوم نافرمان باندې چې کله دوی ته د سزا ورکړي شو چې دوی به سلويخ کاله دقل د ذلیل او رسوا پراته بل خو به حرکت نشي کولی، نه به واپس مصر تتلی شي او نه به شام تتلی شي. په دغه میدان کې به دوی ذلیل او رسوا پراته. موسی علیه السلام په دې باندې غمجن شو چې زما قوم ته عذاب ملو شو. الله رب کائنات فرمایي فلا تأس علی القوم الفاسقین، په نافرمانه قوم باندې به خفه کېږي نه. چې کله یو قوم د الله او د الله د رسول نه بغاوت اختیار کی، ظلم اختیار کی، حق لار پریدي، جهاد فی سبیل الله پریدي، د اسلام د پاره، د اسلام د شعائر د پاره، د اسلام د حفاظت د پاره ننګ کول او غیرت کول پریږدي، نو بیا الله جل شانه په داسې خلکو باندې رحمتونه نه نازلي بلکې عذابونه نازلي. او داسې خلکو باندې چې کله عذاب راشي، ذلت او رسوایی راشي، نو په پاغي باندې
الله جل شانه انبیاء کرام ته وایي تاسو په خفه کېږئ ما ځکه د انسان چې دومره لوی عزت دی صرف د الله د عبادت د وجه نه دی د الله په دین باندې په ننګ او په غیرت کولو باندې دی او چې کله یو انسان بے غیرت شي بے ضمیر شي بے حس شي د الله دین د پاره پکې غیرت نه جذبه نه د جهاد فی سبیل الله ذوق و شوق پکې نه د الله د دین میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی د مسلمان د جن مقصد وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون چې کله دی مقصد نه یو مسلمان ووري او بیجا پاتې شنو بیا الله جل شانه فرمای اولئک کالانعام بل هم اضل دغه انسان دی خودی مثال د زناورو د خنزیرو د خرو د سپونه هم بدتر دی دغه انسان د خو چې کله خپل مقصد نه ووري رب کائنات فرمای دا د زناورو نه هم بیا بدتر وګرځي نو موسی علیہ السلام ته فرمایي چې دي ظالمان او فاسقان قوم باندې خفه کېږم قالوا يا موسى اے موسی علیہ السلام انا لن ندخلها ابدا مونږ نه داخلي ګدیز مکیتا ما دامو فيها ترسو پور چې دوی پاغي کې وي فذهب انت پس لاړ شته وربک او رب استا فقاتلا جنگ وکړي تاسو دواړه انها هنا قاعدون یقینا موږ دلته کې ناستو قال او موسی علیہ السلام ربي ای زما روا انی لا املک زمالک نیم بشک زمالک نیم الا نفسي مگر د خپل ځان او اخي او د ورور خپل ففرق بیننا پس فیصله وکړه په منځ مونږ و بین القوم الفاسقین او په منځ د قوم نافرمان کې قال او فرمایل الله جل شانه فانها محرمه علیهم پس بشک د ازمکا یقینا د ازمکا بند شو په دوی باندې 40 سنه سلويخ کالا یتیهون فی الارض حیران بغرز پزمکا کی فلا تاسا پس مخفکی غت علی القوم الفاسقین قوم نافرمان باندې صدق الله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك